چې څومره امتونه په دنیا کې تیر شوي دي نو په ټولو امتونو کې غوره امت دا د امام الانبیاء دا امت ته دا د پاک پیغمبر مبارک غ برکت ته د دواړو جهانو د سردار مبارک د برکت نه د امت باندې ډېرې اسانتیاګانې راغلي دي حالان کې پخواني امتونو کې بعضې امتونه داسې وو چې هغوی به ګناه وکړه نو چې سار به راپاڅېدل په دروازه به یې لیکلی وه رب العالمین د امام الانبیاء د برکته زمونږ ګناهونه پټ کړل او چې جامه به پلیته شوه نو هغه به په اوبو باندې نه پاکېده بلکې هغه ځای به یې کټ کو د امام الانبیاء د برکته هغه پلیت ځای په اوبو باندې پاکېږي اینځلو ته حاجت نشته هغوی چې به مونځ کو عبادت به کو نو بغیر د عبادت خانې نه بل ځای هغوی مونځ نشو کولی د امام الانبیاء د برکت الله اسانتیاګانې راوستې چې کوم ځای کې در باندې د مانځه ټیم راغی اگر که پټي کې او بخور کې او د مانځه ټیم شو څادر په ځمکه باندې وغوړه مونځ کوه هر ځای انسان مونځ کولی شي هغوی چې به طهارت حاصلو په اوبو باندې به حاصلو د امام الانبیاء د برکت رب العالمین پاکې خاورې هم پاکونکي ګرځولي دي یو ځای کې اوبه نشته هغې ځای کې به ته څه کې بس په خاورو باندې تیمم وکړه او مونځ دې کېږي نو یو شمارلی نشم خو د امام الانبیاء د برکت رب العالمین ډېرې زیاتې اسانتیاګانې په موږ باندې راوستې دي